دا وایم چې زه خان صاحب سره 8 ورځې ما جیل کې تېرې کړې 8 ورځې هېڅ شی نه غریب شهریار افریدي خو 100 ورځې تېرې کړې په ظلم باندې ما لنډې غونډې 8 ورځې خو هغوی ما ته دغه ویل چې بیبي هر څه درکوو کور درکوو پیسې درکوو وزارت درکوو خان نه وړه ما چې ما هغه پښتو والا غیرت پښتانه والا یو غلطه خبره کوم خفه نه شي چې خان غیرت په پښتو والا ما زه هغه ښار یم زه جیل ته لاړم خو خان صاحب نه پرېږدو هغه زمونږ زوی دی زمونږ رور دی غلطیان یې هغه به هم کوي دا نه ده چې پیغمبر دی خو نیک نیته دی خلکو له خپې نه وي نو تاسو ټولو ته یو خواست کوم چې د خپل زما ټایم تېر دی او ما ټولو ته دا خبره مو کړه دا څه پټ نه ده ما خپل بچي نشته دا ستاسو بچي که رنګ شي زه به رنګ شم دا ملک به رنګ شي انشاءالله इमरान कमांडो इमरान कमांडो जब सोच लिया है जब सोच लिया है फिर डरना क्या है पुलिस भी होगी गोली भी चलेगी पिस्तौल भी सुन ला पिस्तौल भी सुन ला पिस्तौल भी सुन ला पाकिस्तान जिंदाबाद خبرې زما هیڅ رس نشته هیڅ هم نه خو که الله انشاءالله شیر علي خان کامیابه کړو مونږ کامیابه شو خان صاحب کامیابه شو نو دومره وعده کولی شم چې کوم کار مونږ شروع کړو چې کوم بسم الله مونږ وکړو دا ستاسو بچي به یې پوره کوي انشاءالله خو بس دعا دا ده چې دې ورځې باندې ټول زه دا وایم چې زنانه چې څوک ووټ کوي چې چا ووټ شته دی خلک د دې څه ایمان نشته الله دې معافي راکړي غلطه خبره ده خو رښتیا درته وایم دی به ډبې اوچتوي غلا غرض به هم کوي نو که زنانو ووټ او د ځوانانو ووټ موږ سره وو نو چې دی څومره مغلاو کې ووټ نشي کمېدی دویمه خبره دی به شیطاني کوي دی به چیړ کوي الکان به ګرمۍ کنزل ګزار شیطاني چې تاسو جواب ورنه کې خاص کر ځوانانو ته خاص کوم ټوپک ته به لاس نه اچوئ جنګ به نه کوئ نیغ نیغ ګورئ بس چې څوک څه وایي ته وایې چې حج له روانئ ووټ واچوه کاغذ پټ که هیڅ چاته مه وایه ما دا ټوپۍ اچوئ ما دا مفلر اچوئ الیکشن پر چې څوک ونه ګورم د پی ټي آی کپړو کې ساده کپړو کې به ځای خپل حفاظت به کوئ دوی شیطانان به تاسو تنګئ خو دا یو ورځ ده چې دا غیرت به لږ سایډ ته کېږدو او بس نیغ نیغ الیکشن او ووټ ته به ګورو او د چا چیړ کې به نه راځئ پوه شوې بالکل جنګ جګړه نه چا سره به خوله نه وهئ انشاءالله الله سرونو ته هم خیر پېښ کړه ګټه او بری به موږ له الله راکړي